په 31 اکتوبر باندې هر کال کې 31 اکتوبر باندې یو ورځ مناویږي، هغه ته ویل کېږي هغه شیطانانو هغه ورځ چې په یورپ ممالکو کې دا مناویږي. هغه خلک دا وی لکه ما او تا چې څنګه په کال کې 2 اخترې مناوو، دغسې هغه خلک دغه ورځ مناوي د شیطان ده. بس دې کې به هغوی څه خاص مقصد کوي که نه. اوس زمونږه اسلامي ممالک، اسلامي ملکونه، هغوی هم داسې کار کوي چې هغوی هم دغه دی مناوي د 31 اکتوبر. د شیطان هغه شکل جوړ کړي لکه د عام مصنوعي چې څنګه جوړېږي، او بیا بازارونو ته راوځي او احتجاج کوي. موږ څه کوو؟ ورځ مناوو. دا د کافرو ملګرتیا کوي، دا د یهودو او د نصاراو ملګرتیا کوي. لکه 31 اکتوبر په سعودي کې مناو شوی دی، په ریاض کې، ریاض ښار کې 31 اکتوبر مناو شوی دی. هسې ته ووایه چې دا د دې ځای مصداق نه ګرځي نو دا به صحیح دا ومن یتبدل الکفر بالایمان، دې خلکو دا کفر واغستو په بدل د ایمان کې. تا ته خو الله ویلو چې په کال کې به 2 اخترې مناوی، یو به عید الفطر یو به عید الاضحی. نور اخترې ګورئ په اسلام کې نشته، نو تا 31 اکتوبر د کوم ځای نه راوست؟ اسلام خدا وی که نه چې تاسو به کفر په بدل د ایمان کې نه لئ، او زمون خلکو سی چلو کفر په بدل د ایمان کې واغست. مونږ ته چې دین را رسېدلی هغه د عرب نه را رسېدلی. پکار ده چې عرب په قرآن باندې ډېر عمل وکړي. مونږ خو ډېر وروسته خلک عجم، او بل چې سعودي کې کوم علما پاتې کېږي هسې خبرې کوي چې پاکستان کې دا دی او دا دی او دا دی، دا د قرآن خلاف دی، دا د دین خلاف دی، دا د اسلام خلاف دی. لیکن چې په هغه ملک پاتې کېږي اوس دا ووایه چې دا د دین خلاف دی. 31 اکتوبر مناول د دین څه دی؟ خلاف دی. دا شیطانی ډای به نه مناوی، دا ورځ به نه مناوی. مونږ اوس عاجزانه اپیل او درخواست کوو هغې خلکو ته کم چې په سعودي کې ناست دي او غټ غټ علما دي او ځان ته غټ غټ شیوخ او شولادیسان وي. پکار ده چې په عربۍ کې یو تقریر وکړي د دغې سعودي د دې خلکو خلاف که نه چې دا خو نه مناوئ، دا په اسلام کې کوم ځای خو کیدی شي دا ځکه نه کوي چې بیا ورله کډه ګول کړي. چې کډه ګول کړي نو بیا ده هغه رزق هغه لار خطا شو. آسی د دیندارۍ دعوی مونږ ټول ملان کو، هر ملا چې دی زه دیندار یم، په ما کې دین سوا دی، زه دین ښه بیانو، لیکن یو ملا یم نه بیانې. دا قرآن من حیث القرآن که چا بیان کو کیدی شي چې 2 ورځې پس نه، کم از کم داسې پکار ده علماء چې د داسې خلکو مخنیوي